باندې وښیې مونږ ته نیغه لار، کلکوالی راکړې مونږ ته په نیغه لار باندې. په دې درې آیاتونو کې د دعا ترتیب هم ښودلی شوی دی او درخواست ترتیب هم الله ښودلی دی. یو بنده که څه غوښتنه کوي نو غوښتنه څنګه پکار ده، او دویم دا چې انسان که څه شیز حاصلول غواړي د هغې د درخواست ترتیب پکار دی. نو دا درې آیاتونه دا درخواست مضمون دی. په دې کې یو خاص مضمون شامل دی چې بنده الله پاک ته یو خاص درخواست کوي، او هغه خاص درخواست د هدایت دی چې اهدنا، الله پاک موږ ته هدایت راکړي. نو الله پاک چې دا څومره مخلوقات پیدا کړي دي چې رب العالمین دی، دې ټولو ته الله پاک هدایت ورکړی دی. ځکه دا ټول شیزونه چې څومره دي، نباتات دي، جمادات دي، حیوانات دي، انسانان دي، جنات دي، نو دا احساس او حیات، ژوند او احساس، عقل او شعور، دا الله پاک په دې ټولو مخلوقاتو کې ښودي دي. خو داسې نه چې دې کې درجبندي ده چې کم نباتات دي، جمادات دي، دې کې دا عقل او شعور یا احساس او حیات دا داسې دی چې زموږ په سمجھ کې نه راځي. دې ته الله تعالی پاک یو فطرت او یو هدایت او یو رهنمایي الله پاک دې ته هم کړې ده. او څه مخلوقات داسې دي چې الله پاک ورته د حیات او ژوند او زندګي ورکړې ده او شعور او پوهه هم ورکړې ده، و هغه په نسبت د دغې مخکینو باندې لږ سیوا ده، او چې په کومه درېیمه درجه کې د هغې نه کمه ده. هغې ته غیر ذوي العقول وایي. حیوانات دي خو عقل او سمج پکې هغه شان نشته، شته خو په نسبت د دې نورو کم دی. او بل چې دی هغه مخلوقات دي لکه انسان او جن، دې ته الله پاک هدایت ورکړی دی او دی مکلف کړی هم دی. بیا ځکه دا حیوان د په بدن کې یو خاص جوهر دی، یو خاص قوت الله پاک دله ورکړی دی چې دی په عقلمندو کې شمار کړی دی. نو چې کم دا نباتات دي او جمادات دي، د دې یو فطرت الله ښودی دی او دې ته هم الله پاک یو رهنمایي کړې ده. ځکه سوره بني اسرائیل کې الله تعالی فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دا هر یو شی د الله پاک پاکی بیانوي. یسبحون بحمده، دا الله حمد هم وایي او د الله پاکی هم بیانوي. دا هر یو شی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ. د دې نه معلومیږي دا چې الله پاک دې ټولو جماداتو، نباتاتو، دې ټولو شیزونو ته الله پاک یو هدایت، یو شیز ورکړی دی چې د هغې مطابق دا په خپل نیچر باندې، په خپل فطرت باندې روان دي. د الله پاکي بیانوي، د الله پاک حمد وایي، خو الله پاک وایي ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تاسو ته خبر نه یې. ګورئ نو دې له چې کوم قوت او طاقت ورکړی دی، هغه جوهر د دوی کمزوری دی. نو د الله پاک حمد او د الله پاک تسبیح وایي، خو نور مکلف نه دي، نور الله پاک په دوی باندې مکلفواله نه دی راویستی. او ځینې مخلوقات داسې دي چې هغوی له الله پاک د جوهر د هغوی د زندګي ورکړي، دغه حرکت کوي او خوراک هم کوي، څه نه څه شعور ورسره هم شته دی، خو هغه ذوي العقولو کې عقلمندو کې نه دي شمار، لکه دا حیوانات شو، پرندې شولې. د دوی هم الله پاک دوی له یو نیچر ورکړی دی. دا غوا بیزه په دې اوبو باندې وراچوه نه ورځي. دا ګیا پیژنې چې ګیا ورته واچوي، هغه خوري، چې کم شی زهریلی هغه نه خوري. بیا دا حیوانات د خپلو بچو سره مینه کوي، محبت ساتي، ځان ډېر په خطر کې ورغورځوي.
و دې له الله پاک یو نیچر یو هدایت ورکړی دی او یو مخلوقات هغه دي چې هغې ته الله پاک دا جوهر زندگی م ورکړی او عقل یې م ورکړی هغې ته ذوي العقول ولکه انسان او پیریان او دا مکلف دی نو هدایت الله پاک دې ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی اولنی هدایت چې کوم دې ټولو ته میلاو دی دا الله پاک براه راست کړی دی چې هر انشیز ته لکه دا بوټی به راخیږي ځمکه کاڼی به ښکته زور کوي ونه به میوه ورکوي زناور چې دی خپل بچي سره محبت به ساتي دا چې کنه رهنمایي او د ده هدایت الله پاک کړی ته یو لاره ښودلې ده هغه براه راست الله پاک کړی کې د انسان د ښودنو ضرورت نه وي وړوکی کټۍ یا سخی پیدا شي او فورا د خپلې مور دا غولانځي نه دا توره بلکل پیري دا ورته چا ښودلی دي دې ته فطرتي هدایت او رشد وایي دا د الله طرف نه هر شیز ته میلاو دی نو په دې کې چاته د ښودنو ضرورت نشته دی چرګان دي د خپل هغه وړو وړو چرګونو سره مینه محبت ساتي دا یو ځان له فطرتي دنیا نه چې دا روانه ده او دویم چې کومو هغه انسان چې هغه الله پاک عقل او پوه او سمج ورکړی دی نو دته هم د هدایت ضرورت دی چې هغه هدایت الله پاک د کتابونو د رسولانو په ذریعه باندې الله پاک منتقل کوي او دې مکلف کړی دی دغه هدایت چې دا قرآن شریف بیانوي پیغمبرانو بیان کړی دی علما بیانوي صلحا بیانوي دا هغه هدایت ته چې انسان به په خپله باندې ترغیب حاصلوي بل انسان ته به کینی پوه حاصلوي علم به حاصلوي به نو دغه هدایت لپاره به هم انسان د الله پاک نه دعا کوي چې اهدنا الصراط المستقیم د پیغمبرانو د کتابونو په ذریعه باندې کم پوه او کم رڼا او کم هدایت او رشد میلاویږي چې هغه انسان د الله نه وغواړي چې هغه ته میلاو شي و دا کسبي شیز دی دا به د کسب په بنیاد باندې وي دا به انسان حاصلوي بل څوک به بل ته ښیي دا د هدایت پیدا دویمه درجه ده دا الله پاک انسان ته براه راست په خپله فطري طور نه ورکوي دا یو کسبي شیز دی انسان به په خپله حاصلوي بل انسان به بل ته ښیي بیا او بل یو دریم هدایت دی چې هغې کې د انسان خپل کسب نه دی شامل خپل محنت نه وي هغه هدایت تر شریعت په اصطلاح کې توفیق وایي او دا د هدایت اعلی درجه ده او د دې هغه سر نه دی معلوم بیا د پیغمبرانو متعلق ځان له راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام کله مکه معظمه فتح کړه او سوره فتح کله راله نو پیغمبر علیه السلام به بیا د سوره فتح ډیره ویله او په هغې کې ورته الله تعالی فرمایي چې ویهدیک صراط مستقیمه دې لپاره چې تا ته الله پاک هدایت درکړي د نیغې لارې نو پیغمبر خو چې دی دا خو د هدایت سرچشمه وي او په هدایت کې رهنما وي او سوره فتح کې ورته الله پاک وایي تعالی الله پاک هدایت درکړي انسان ذهن کې کله ناکله سوال راځي نو دغه هدایت نه دی پیغمبران خو په خپله هدایت کوي معنا دغلته دا ده چې ویهدیک صراطک مستقیمه چې راځي معنا دا ده چې د دې فتحو د دې غلبو په نتیجه کې به د الله پاک په آخرت کې به پیغمبر تعالی لوړې درجې نور هم درکوي به او په دې دنیا کې به نور انقلابات هم تراولي نوې رهنمایي به هم تا ته میلاویږي به نو د هدایت دغه درجه چې ده هغې ته توفیق ویلی شي او دا الله پاک سره ده دا الله پاک ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایي انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من یشاء نو پیغمبر خو هدایت لپاره راغلی والله خو دې ته وایي ته هدایت نشي کولی هغه چاته زه چاته هدایت نه کومه او د پیغمبر کار خو هدایت دی خلکو ته
نو دلته معنا دا انک لا تهدی معنا دارا پیغمبر ته توفیق نشي ورکولی د هدایت د هدایت توفیق او د نیکو درجات بلندول دا د الله پاک په اختیار کې دي نو دا اخري او دا اولنې دا الله پاک ځان سره ښودي هغه یو فطرتي دی او یو د الله پاک د انسان انابت او رجوع ته ګوري په انسان کې څومره تړپ دی څومره جذبه ده او یو دغه را چې په دیني ماحول کې د نیکانو صلحاورو او د نیکو خلکو په رفاقت کې پاتې کېږي په دیني مجلس کې نو تا ته به هدایت میلاویږي اهدنا الصراط المستقیم دا مطلب دی چې کومه د پیغمبرانو په ذریعه باندې الله پاک کم هدایت تا موږ ته رالیږلی دی بیا به دا خبره چې الله تعالی خو موږ ته نیغه لار ښودلی د ټول خلکو ته فطرت یې ورکړی نیچر یې ورکړی دی او قرآن شریف خو راغلی دی که نه بس دی که نه ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین نو بیا هم ولې به مخه وایي چې اهدنا 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 چې الله دا هدایت دی بس زه به دی بسې په دعا کې چې کله یو شی میلاو شي بیا انسان غواړي نو سړی ښه نه ښکارېږي نو دا نه چې د دې مفسرین وایي د هدایت دلته معنا دا نه چې الله پاکه تا هم ته ښودنه وکړله دا ټول قرآن شریف دا هدایت دی او د پیغمبر دا ټول سیرت لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د دلته د اهدنا معنا ده الله پاک اهدنا روان کې مونږ پې وسو اهدنا چلا همې ښودنه خو شوې ده خو الله پاکه به د نیغه لاره مونږ وس روان کې ښودنې سره وس الله پاک مونږ له د چلېدلو توفیق الله پاک را نصیب چې موږ ته د حلالو د حرامو فرق معلوم شوی دی د خو د بدو فرق موږ ته معلوم شوی دی نو که چا دا ښه خبرې ومنودلې مسلمان ورته وایي که څوک یې نه مني کافر دی او دا مستقل دعا ده د مؤمن په زندګۍ کې چې اهدنا الله پاکه د ما سره د خپل مدد او خپل توفیق شامل حال کا زما مستقل الله پاکه دا د هدایت طرف ته د ما مخې زه په هدایت باندې روان یم ځکه دا ټکي به پیغمبران ویلي د نبی علیه اسلام به مخې ویلي دي او پیغمبر ته خو الله هدایت کړی الله پاک د ما سره ما ته چې کوم هدایت تا کړی دی د دې دا توفیق الله پاک ما ته جاري وساته ټول صحابه کرام په نیغه لار باندې وو خدا را صحابه و چې په مانځه کې به اهدنا ویلو د دې مطلب دا چې الله پاک کم توفیق تا را نصیب کړی دی دا توفیق الله پاک آخر درجو ته آخر مراحلو ته ورسې او زماره ټوله زندګي الله پاکه د هدایت او د رشد مطابق الله پاکه تیره کړي بهرحال ما کوشش وکړلو چې مفسرینو کم ترتیبات ویلي زه به تاسو په ساده ټکو کې په هغې باندې پوهه کړم ځکه کله ناکله سوال راځي خلکو ته چې پیغمبر ته الله پاک وایي ته چا ته هدایت نشي کولی او دلته موږ غواړو چې اهدنا نو دا مې درجات درته ښودي تاسو فرقونه دي په دې کې او بیا دا ده چې اهدنا هدایت څه ته ویلی شي نو د هدایت معنا دا ده چې یو کس سره د شفقت او سره د همدردۍ نه خپل منزل ته خپل مقصد ته رسولي ته هدایت وایي امام راغب دا پر خپل تفسیر کې دا د هغې معنا کړې د هغې خلاصه مې وویله چې د هدایت معنا را یو کس د خیرخواهۍ جذبې سره هغه منزل ته او هغه اخر هدف ته رسول دا معنا د هدایت نو که پیغمبران وایي نو دا د الله نه غواړي چې الله پاک آخري هدف ته م ورسې که صحابه وایي نو آخري هدف ته مې ورسې او که مونږ تاسې وایو نو دې مقصد دا چې الله پاک ما ته آخري هدف را نصیب کړي چې الله پاک دیدار دی د آخرت نعمتونه دی جنت دی دې مطلب به دا وي او دې سره خیرخواهي هم شامل وي دا انسان خیر بلټه نو دا الله پاک هم ته ښودنه وکړي مونږ له روان کې صراط المستقیم صراط مستقیم په پښتو کې دې ته وایي چې موړ پکې نه وي خلک وایي لکه دا لاره سیده تللی دی په کومه لار کې چې کله موړ وي که نه کوږوالی پکې خلک داسې بتاو شي بیا به داسې لاړ شي
او د څه کله پکې موړ نه خلک هلکه دا غلار ده. الله پاک ما ته هغه دین وښیه او په حقه دین مې روان کړي چې په کم دین کې نه افراط شته او نه تفریط شته، نه پکې د حد نه تجاوز شته دی. لکه یهودیانو د حد نه تجاوز کړی دی، د پیغمبرانو قتلونه کړي دي او په دین مذاقونه وړاو کړي دي، ځینې خلکو دا کارونه کړي دي. او ځینې خلکو په دین کې کموالی کړی، لکه عیسایانو عیسی علیه السلام ته ابن الله ویلی دی. د الله پاک صفتونه مخلوق له ورکړي دي. الله پاک ما ته داسې نیغه لار وښیه چې نه پکې د حد نه تجاوز شته دی. انسان پکې حد کراس کړي ډېر لرې لاړ شي. لکه یهودیانو به دا حد کراس کولو چې عیسی علیه السلام ته به ولد زنا ویلو، دا هغو ډېر حد کراس کولو به، او عیسایانو به دا کوتاهي کوله چې عیسی علیه السلام ته به د الله پاک د خدای نسبت کولو. الله پاک په داسې نیغه لار مې روان کړي چې هغه کې افراط او تفریط نه وي، هغه معتدل لاره وي. نو دا صراط مستقیم نیغه لار چې هغې کې کوږوالی کې موړ نه وي، دې ته صراط مستقیم وایي. او بیا دا ده چې یو بهر نه یو دغه پکار دی، ماډله نمونه خو پکار ده که نه. په دنیا کې داسې څوک شته دی چې هغه په صراط مستقیم باندې تللی وي. ځکه د الله تعالی یو قانون دی، الله پاک همیشه انسان ته د کتاب په شکل کې رهنمایي کړې ده. خو کتاب داسې نه دی راغلی چې الله پاک وایي دې کتاب ته ګورئ او بس سبق وایي او مونځ کوئ. نه، د ښودلو دپاره الله پاک په انسانانو کې یو پیغمبر رالیږلی دی چې هغه ته رجال وایي. د نیغې لارې دپاره په دنیا کې خامخا نمونه وي. رسولانو ته الله پاک رالیږلي، تاسو دا پیغمبر دی درته کتاب ښیم به ده پسې ځئ. بس انسان د انسان نه رهنمایي حاصلوي. انسان په خپله کتاب نه براه راست هدایت او رهنمایي نشي حاصلولی، ورنه پیغمبران به نه وی راغلی. کله ناکله موږ محسوس کوو چې مړه د علماو او دیندارو خلکو د نیکو خلکو نو ضرورت یې نشته. مړه بس قرآن شریف ته په خپله کښېنه، په خپله وایه، او په دې کې څه ګران دي. تاسو طالب علمان به هم داسې وایئ چې یاره بس موږ به سبق پوهه شوي یو، موږ ته را نوسانو ضرورت هم نشته دی. نه، د هدایت او د رشد لاره به زده کول، دا به ته په انسانانو کې د اعلی خلکو نه کې. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. څلور طبقات ذکر کړي، څلور طبقات دي په انسانانو کې. د دې په ذریعه به ته صراط مستقیم ته رسېږې. به یو پیغمبران دي او بل چې دی اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین. هغه خلک دی چې هغه په اخلاص او په للهیت باندې د الله بندگی، دا یو بله طبقه ده. پیغمبرانو نه پس هغوی ملګري دي، د دین مخلصین دي چې هغوی همیشه د الله پاک د دین خدمت کړی. داسې خلکو په ذریعه باندې ته نیغې لار ته رسېدلی شي. او دریم هغه طبقه ده چې هغوی د الله پاک د رضا لپاره او د نیغې لار د حصول لپاره د خپل سر قرباني کړي، هغې ته شهدا وایي. او دریم هغه خلک دی چې هغه صالحین دي، صلحا دي، د هغوی په زندګۍ کې دینداري وي. ځکه ویلی شي اذا رؤوا ذکر الله. صالحین خلک دې ته ویلی شي کله د هغوی په کتلو تاسو ته الله پاک یادېږي. نو دې نه معلومیږي داسې چې دین به او هدایت او صراط مستقیم به انسان د رجالو نه زده کوي، کتاب نه براه راست نشي زده کولی. ځکه وایي چې صراط الذین انعمت علیهم. ځکه قرآن پورې دا مثبته خبره ده، دا ایجابي خبره ده. ځکه چې زه به دین څنګه پیژنم، شریعت به څنګه یو دنیا کې یو نمونه یو ماډل په کار وي.
ځکه زه خپل نقل تاسو طالب علمانو ته په کلاس کې وایم چې په دې وخت کې او په دې زمانه کې د نیکو خلکو ډېر ضرورت دی. ټول امت د ګمراهۍ په یو لوی لیر کې دی خلک، د ځوانان، بچي بچیان، زنانه. او موږ چاته څنګه وشو، څنګه ووایو د چا په شان دي شه؟ هلکه د پاکستان کې ته د چا په شان دي شه؟ داسې نمونه او ماډل صلحا نیکان خلک د علماو د نیکانو صلحاو، بس دا چې هر چا چې شرط قرب او نزدېکت دی که نه هغه ته هغه وي. دا موږ چې هلته علوم حاصلو تکلیف تېرو، ولې موږ به په صراط مستقیم کې د امت رهنمایي کوو، موږ به د قوم قیادت کوو، سیادت به کوو، مشري به کوو. ځکه چې نیغه لار خلکو د داسې نه معلومیږي چې مخکې ته هغه ته صراط الذین انعمت علیهم. نو دا هغه د سوره بقره خو په مانځه کې چې موږ وایو ډېره اسانه ده ګورې، او دا ډېره ښایسته ښکلې دعا ده چې انسان الله پاک نه څه غواړي که نه څه دې غواړي هغه د نیغه لاره وغواړي. دلته نیغه لار شریعت دپاره مونځ دپاره نه ده ویلې ګورې ښه، اهدنا الصراط المستقیم. دا که څوک کاروبار کوي هغه دپاره هم دعا ده، الله پاک زما را کاروبار ماته برابر وساتي، نقصان نه او تاوان نه حرامو نه مې بچ کړي. زه دا پلانکې سفر کوم، الله پاک اهدنا الصراط المستقیم، زما پلانکې طرف ته رجحان دی، الله پاک دې کې زما رهنمایي وکړه. دا یوازې د منځونو د عبادتونو دپاره نه دی که الله پاک دلته د منځ او د روژې ذکر نه دی کړی. اهدنا الصراط المستقیم د دنیا او د آخرت د دواړو نیغواله د انسان مراد دی، چې د دنیا په کارونو کې هم ما سمت برابر کړو، د آخرت په کارونو کې هم، او چې د آخرت په کارونو کې سمت برابریږي هم دنیا ورسره ښه کېږي. او که د دنیا سمت دې برابر دی او معاملات دې ټیک دي که نه، دین په خپله بچ دی بیا. او که زه مونځ ډېر ښکلی کوم او چې معاملات مې خراب دي نو زه به ښکلي مونځ به څه وکړې بیا؟ د معاملاتو د دنیا سیدهوالی نه دی، دا ډېره بنیادي خبره ده. مونږ خو دا اسلام او دین چې ما په عبادت کې وویلو دا مونږ صرف خاص کړی دی څه دپاره؟ مونځ دپاره. چې اهدنا الصراط المستقیم، الله پاکه ما ته د جومات دا لاره سیده که، جومات دې لاره ته سیده ځم او خټې مټې هم پکې نه یو، کمرې هم پکې پرتې نه یو، رڼا هم پکې وي او غله هم پکې نه یو، ډاکوان هم پکې وي، بس زموږ دغه جومات ته خدای پاک د جومات دا لار راته روغه ساته. او نور شي انسان په کومه لار روان نو دا د جومات لار نه یادوي. جومات لار به کله کچې او کله به سیمټي، کله به پکې تیاری، کله به لنډۍ، کله به اوږدۍ، دغه لار نه یادوي. دا انسان الله پاک نه په زندګۍ کې رهنمایي غواړي چې ستا بندی یم، الله پاک زما رهنمایي په کاروبار کې م وکړه، په واده کې م وکړه، په دکاندارۍ کې م وکړه، او زما په تعلیم کې م وکړه، ما له رڼا راکړه، نور راکړه. دا ډېر جامع ټکي وي، خو کاش دی چې موږ مسلمانان چېرته دې طرف ته متوجه شو. ځکه موږ دا دین صرف مسلمانۍ، صرف جماعت ته وایو او بهر دنیا خو بس. ځکه خو علامه اقبال ویل چې جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی. دا چې اسلام او دین د تقسیم کې په دنیا کې بیدا د ظلم او د بې انصافۍ د نظام سره مخامخ کېږي به. نو ځکه وایي چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، د نیکانو، صالحینو، صلحاو، د دیندارو خلکو په لاره مې روان کړي. دې ته مثبته خبره وایي. او وروسته پسې بیا راځي چې هغه کومو خبرونه نفي کړی شوي د هغې به تذکره انشاءالله د هغې سباله به کوو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.